بس ستړی شو که بس نور ځان تېر شو اوس ما سره خبره وکړه روچت شو بچی روچت شو د الله په قهر اخته شو دا د قرآن حافظ دی دا مطلب ګډا مو کړه بدن د سپک شو یخ شوی سپک شوی اوس ته نری که ښځه یې وایه راته ښځه یې تاسو عمر څومره دی عمر دې څومره دی 35 سال نوم څه دی سنبل دا خو قرآن حافظ دی دا باندې تاسو دا څه جوړ کړي دغه نن دستربندي ده په جومات کې دا تاسو د باندې څه نخرې کړي وه زه د یوسف علیه السلام د وخت یم یوسف علیه السلام د وخت نو ته عمر 35 سال دی او ته یوسف علیه السلام د وخت څنګه یې ته د یوسف علیه السلام د وخت څنګه یې ته چې ما عمر 35 سال دی څنګه یوسف علیه السلام د وخت یې ته څنګه ته ډمت شی که څه شی ګډېدون یې ته ګډا کوې چېرته ګډاګانې کوې بالخانو کې ته ګډا کوې پیریانو ته ګډا کوې د الله لپاره الله لپاره ګډا کو څنګه ګډا کو الله لپاره دا خو الله لپاره ګډا خو داسې نه وي چې څنګه ډانسونه تاسو وکړئ د الله لپاره ګډا زه په دې پیسې راغونډم پیسې راغونډئ څومره پیسې راغونډئ ورځې $1 ارب $1 ارب ډالر هغه $1 ارب ډالر چېرته یي دې باندې مه لیکه ته چې ورځې $1 ارب ډالر راغونډئ دا به موږ ټوله قرضه لاندې شي انشاءالله په یو کال کې نه بیا موږ یې محفله خپلې قرضې موږ بیا بار ملکونو والا ته موږ پیسې ورکوو دا $1 ارب ډالر ته چېرته وړئ خپل ځای ته د پیریانو ځای ته یې وړئ تاسو کم ډالر وړئ د انسانانو والا ډالر وړئ که د پیریانو والا ډالر وړئ موږ د ټولې دنیا ډالر وړئ ډالر د خپل نصیب شه دا د قرآن حافظ دا ولې بازابو دا دا د قرآن حافظ ولې بازابوي قرآن حافظ ولې بازابو تاسو څوک یې بازابوي د هغه د ګډا خوښه ده د چا خوښه د هلک ریحان نوم دی نو ته خو ګډا نه دی زده ریحان ګډا زده دا خو دومره پرهیزګار انسان دی دا جمع ورکوي امامت کوي په جومات کې د ګډا څنګه خوښه داسې غټ موبایل شته غټ موبایل نشته ورسره ورکوټ یې نشته ورسره دې څنګه ګډا خوښه ده ګډا یې وکړه ته وکړه بیا هغه شانتې وکړه ځه نیم منټ وکړه څنګه ګډا پرې کوو تاسو وکړه پرې ځه 1 منټ اجازه درکوم درته وکړه ځه وکړه ورته وکړه مکمل تاسو څنګه ډمتوب ولا څنګه ګډاګانې هغه وکړئ پې وکړه پې دا دی د قرآن حافظ وکړه پې ځای په ځای باندې الله بعد نه دا داسې کیسې نه بس دی دا ګډاګانې کوو پې تاسو دا ګډاګانې پې کوو ظلم کوو بیا به د کاریانو عالمانو داسې بېزتي کوو بیا به کوي داسې بېزتي تاسو خبیث اوس دې ته پوه شئ چې د ښو خلکو بېزتي کوو اوس بیا به کوې که بیا دې کړي بیا امامت ته یې پرېږدې که نه نن یو دستربندي نن دستربندي کوم ځای کې بډابېره کې د څومره درجه کې سمیږو که د خوله ورته ماته کړم بیا به کوې د کونیتوب د ډلتوب به بیا کوو نه به کوو
نه وعده کوو که دوکې کوو واده کوم څنګه وعده کوو ما به یې هغه لوبې ها ما به یې هغه لوبې ته بیا ځو ما بیا به دا ډانسونه نه کوي نه چېرې نه عبادت ته به پرېږدي بالکل مونځ اودس ته به پرېږدي ذکر اذکار ته به بالکل پرېږدي کلمه تېره کړه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم مونږ وعده کوو موږ واده کوو قسم سره قسم سره دا کاري صاحب دا ګاډي سي خپل عبادت ته پرېږدو خپل عبادت ته خپل مدرسې ته خپل مدرسې خپل امامت ته خپل امامت مونږ بیا داسې دا ډمتوب نه کوو هم دلته پاتې کیږو او که دوکم کړې وه دوکم کړی بیا به مونږ په سزا وژنو بیا په سزا وجه وعده بالکل که دوکه ده واده راکړه وعده ورکړه ګوتو کو شابه ټیټ ورته ټول بدن نه وځله چت که اوچت کړه ورکړه د ټیټ زور وځله شب یو خدای غر کې جوړګانو ورکړه د ټیټ زور وکړه ورکړه اوس یې جوړګانو نه دوکاباز خو اسین دي دوکاباز خو اسین دي دا جوړګانو دي وځه شابه وځه وځه ورته شابه ټول بدن نه وځله بیا ته ولا چې ما سمه ګوتې ورکړه بس ته پرې ګوتې ورکړې ته وځې شابه اوچت ټوپې ګورې دا څنګه یې کړی صاحب ما له وګوره ما څه نوم دی ما له وګوره نوم دې څه دی ریحانه څنګه یې ښه ما ته وګوره دا کنه کړی صاحب ما پېژنې یو ځل تل کرسي وایي ریحانه الله لا اله الا هو کلار وایي په زړه کې الله لا اله الا هو وایي بدا پرې بده کې ګوتې مو بدا پرې ته تل کرسي وایي یو ځل الله لا اله الا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بس لاسونه چوب کا مخرا کا لاسونه چوب کا څنګه بدن دی سرشو دلته فټکړی نه داسې ګاډا ماډا یې چخونی کړی هیڅ هم نه کړی دستربندي کړه نن دا ته کې دا ختم شوی دا ډېر جوړ دی 18 میاشتې مخکې یو بل توویز ورکول سخت